نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کې فرمایي په 13 سپاره کې زما د په وخت مازدیګر قسم چې انسانان ټول په نقصان کې مګر هغه انسانان په نقصان کې نه چې ایمان راوړی مسلمانان شوي نیک اعمال کا صبر کا او د حق تحقیق کا. دا منګای او دا پاکستان چې کوم دی زموږ ملک دی اسلام په نوم جوړ شوی د ټولې دنیا دپاره عالم اسلام ملکو 50 ملکو لپاره اسلام یې کلا ده. الله تعالی د قیامت ته ورځې پورې پاکستان آباد لري. خو دا ویډیو به منګایي په هغه باندې وکړم چې دا منګایي ولې ده. اوس منګایي دومره ده چې د خوراکي شی نه اسمان سره خبرې کا، تیل هم قیمت وي، سونا او ډالر او هر یو شی د اسمان سره خبرې کا. د غریبانانو ژوند ډېر زیات تنګ شوی دی، مزدوري نش برابر ده او منګایي چې کوم دی هر یو شی خوراکي هغه قیمته شوی دی او ټول عوام ژاړي. نو دا ورته وایم چې دا څه وجه چې دا منګایي راغلې. مشرف په وخت کې چې کوم دی ملک 6,000 اربه روپۍ بقایه او زرداري په وخت کې بیا قرضه 15,000 اربو ته ورسېده. بیا نواز شریف چې اقتدار نه تب 2018 کې نو 30,000 ارب ته قرضه رسېدلې وه. بیا چې کوم دی عمران خان چې ته نو 52,000 ارب روپۍ ته قرضه رسېدلې و. شهباز شریف کې خو یا اعداد و شمار یې نه شی کړی وزارت خزانه چې څومره به بقایه یې قرضې د ادا کولو لپاره بله قرضه اخیسته کېږي. دا چې کوم یې که هغه ملک بقایه 52,000 اربه دا دغه سیاستدانو جیبو له تلي او جایدادونه یې جوړ کړي او څه شی جوړ کړی. دا کرپشن د 47 نه اوسه پورې په دې طریقو باندې شوی چې هر یو حکومت یې چې زه خپل ممبران او خپل ورکران او دا خوشحاله کړم. اساس پروګرام دی او صدایمن پروګرام دی او بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دی او کوڅې پخول او نالۍ پخول او سړکونه او څه شی دا هغه په دې باندې ملک ترقي نه که. ملک څه شي باندې ترقي که لکه حکومت ته هم دا اپیل کړم او اپوزیشن ته هم اپیل کړم چې سره خپل منځ کې کښېنئ د پاکستان په عوامو باندې هغه وکړئ رحم وکړئ. بجلی زیاتولو لپاره اصلاحات نافذ کړئ، تیل زیاتولو لپاره او ګیس دپاره اصلاحات وکړئ چې ملک یو 1500 کوهي وکنستی شي نو تیل او ګیس کې به ملک خود کفیل شي، بجلی کې به ملک خود کفیل شي، اوبو لپاره یو 15 لکه ټویله چې ملک یې ووهل شي نو دا دیهاتونو کې او دا اوبو کې به هم خود کفیل شي او په زراعت کې به هم خود کفیل شي. بیا زراعت کې مغربي ملکونه داسې یوریا او داسې تخمونه او شیونه راکړه چې په زراعت کې دا ملک خود کفیل شي. جنګلاتو کې داسې د ونو تخمونه بار ملکونه راوړي چې په غرونو او صحراګانو یو کري چې دا جنګلاتو کې هم خود کفیل شو. بیا لایو سټاک لپاره پکار دی چې اوس بار ملکونه لکه زراعتي ملک نه 15 لکه غواګانې راوغواړي چې په عوامو باندې تقسیم کا په دې 10 علاقو کې چې عوامو ته چې کوم دی که نه شوده به مو لکه غوښه کې به ملک خود کفیل شي. نو ملک چې ترقي کا په پیداوار زیاتولو باندې یې کا، په دغه شیو باندې نه که چې هلته 15,000 ورکړي 2,000 روپۍ صدایمن دی پلانی پروګرام دی په دغه باندې ترقي نه کا. چې کومو سیاستدانو روپۍ والي ګوره الله نه ویرېږي او قیامت ته ورځې نه ویرېږي. ګوره په قرآن پاک کې الله تعالی فیصله کړې چې بندګانو حق زه چاته نه معاف کوم. خپل حق ځمکې نه واخله اسمانه پورې حق معاف کوي خو بندګانو حق نه معاف کوي. سیاستدانو ګورئ څومره روپۍ سره او د ملک د خزانې نه په چل ول باندې ایستلي جمع یې کړئ. ګورئ اخرت ځان له مه تباه کوئ. ګورئ جهنم اسره اور ته به مو راچوي. الله که څوک رشوت خور یو که قبضهګر یو که سود خور او څومره خلک چې یا مچیا ټول مسلمانان د الله تعالی په احکاماتو نبي علیه السلام په طریقو باندې راشي چې کامیاب شي په دنیا کې او آخرت کې هم کامیاب شي چې جنت له ترو والا جوړ شي. ګوره دا 500 کاله عمر دی که وږی او که ماړی تیر به شي. ګوره سیاستدانو تاسو چا 2,000 اربه روپۍ والي او چا 400 اربه روپۍ والي او پلاني دومره والي او پلاني 900 اربه والي. ګورئ په دغه روپو باندې به څه وکړئ. ګورئ پاتې دنیا د هر چا نه پاتې کېږي. قبر 15 فوټه قبر ده، 6 فوټه قبر ده لګي او 6,000 کفن لګي.
دا به هر که مالدار یو که غریب یو که باچا یو که ملنګ دا به ورسره ځي. پاکستان سیاستدانو ته اپیل کړم چې دا خزانه کې دا روپۍ جمع کړئ، غلا حرامې روپۍ دا ګوره بندګانو روپۍ معافي نه ورته شي. په دې باندې به ګورئ جانم لځئ چې هر چا والي چې هر چا حرامې روپۍ د بندګانو حق یې والی جانم له به ځي. الله تعالی یې نه په توبه باندې معاف کوي نه په خیراتو باندې معاف کوي چې 100 کاله په جومات کې غوږونه ورته راوباسي نه معاف کوي. والسلام.